نو ته د ښېګړې کار نشي کولی هغه سره بد مه کوه. یو کس ته فایده نشي رسولی هغه ته نقصان مه رسوه. الله پاک د دې په باره کې چې دی نو څه فرمایي؟ الله پاک په سوره الحجرات چې 49 نمبر سورت دی آیت نمبر 11 کې چې دی نو څه فرمایي؟ آیت نمبر 11 کې الله پاک چې دی نو فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. سفر مي الله وی ایمان والا خلقو کم چې د ایمان والا خلق ہے پتا کې ایمان شته او کنه ایمان بچا کی چې د الله تعالی خبره مني. وی چې کوم مرد دی سړی دی وی هغوی له پکار دی چې هغه د نورو خلکو مذاق نه اړاوي. وی ممکنه ده چې دا کم کس چې ته دا مذاق اړاوي نو هغه د ستانه په تقوا کې بهتر وي، هغه الله ته نږدې وي. او وی ای زنانو چې وی دا تاسو له پکار دی چې د بل زنانو چې دی نو مذاق اړاو نه کې، ممکنه ده چې هغه د ستانه چې دی نو بهتر وي. صحیح ده؟ اوس دې ځای کې چې دی نو تا ته ښه کلیر کټ وایي چې د چا مذاق اړاول نشته. اوس په فولینګ او په ریګینګ کې څه کېږي؟ ته د یو کس مذاق اړاوې. اوس که یو کس وایي چې زه خو مذاق نه اړاوم، زه خو سره هسې ګپ لګوم، دا ګپ هم تا ته الاو نه دی چې ته د یو کس بېعزتي وکړې. ته د هغه چې دی نو د سلف ریسپیکټ او د هغه د عزت چې دی نو ته جنازه وباسې. کله ورته وې دا چل وکړه، کله ورته وې هغه چل وکړه، د ټولو په مخ کې چې دی نو راپاسولي. دا ستا چې دی نو مسلماني ده، دا ستا پښتونولي ده، دا ستا غیرت دی. که دا چل ستا چې دی نو سبا ستا رور سره تا سره او ستا خور سره وشي نو څه چل وي؟ په تا به ښه لګي؟ دا ګپ دا انټرټینمنټ په پتا باندې بیا هغه ټایم چې دی نو ښه لګي او که نه به لګي. او الله پاک تا ته دې په باره کې ښه کلیر کټ فرمایي چې د بل چا مذاق مه اړاوه، د بل چا چې دی نو خندا مه کوه، د بل پسې خندا مه کوه. ممکنه ده چې هغه د ستانه چې دی نو بهتر وي. اوس سوچ وکړه چې هغه ستانه بهتر وي او ته د هغه مذاق اړاوې نو الله به بیا تا سره چې دی نو څه چل کوي او پکار دی چې در سره وکړي که تا توبه ونه ویسته. اوس راځو حدیث ته چې حدیث کې چې دی نو الله پاک زموږ د مسلمانانو په باره کې څه فرمایي او د رونو په باره کې چې دی نو څه فرمایي. په صحیح مسلم کې 161 نمبر حدیث دی، 161 نمبر حدیث. په هغې کې څه چې دی نو ویلي کېږي؟ په هغې کې دا ویلي کېږي कि मुसलमानों में बेहतर कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसकी ज़ुबान और हाथ से दीगर मुसलमान अमन में हो। आगा मुसलमान बेहतर दे कि द आगा द लास द खुलेना बल मुसलमान च दीन उसवी आगा बचवी स्ता द लास ना स्ता द खुलेना कम त च द एंटरटेनमेंट वे कम त च द गप शप वे और कम त च द रिलेशनशिप जोड़ोल वे नो द आगे न बल मुसलमान च दीन बच दे او کنه دې بچ. ته د هغه سره چې دا ریګینګ او کم فولینګ د دې په نوم کې چې یاره دا ما سره چې دی نو څه شیز دی دا چې دی نو ګپ لګولي، آیا دا ته د هغه تذلیل کې او کنه کې هغه ستا د لاس نه چې دی نو بچ دی او کنه دی؟ سوچ وکړه. دویم نمبر حدیث ته چې دی نو راځو د صحیح مسلم 6579 نمبر حدیث دی. دا حدیث دته په آخره کې ویم ستا به سترګې کولو شي سترګې او ستا به دا سترګې ګولو شي چې قیامت پرسته ورشي که نه او تا نه دا تپوس وشي چې یاره تا د پلانکي کس سره چې دی نو دا چل کړی نو بیا به څه چلي؟ بیا به تا ته پته ولګي. بل یو حدیث دی په صحیح بخاري کې 13 نمبر حدیث او په هغې کې کلیر کٹ چې دی نو راځي وہی تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے. پتا کې وی هغه کس چې دی نو د سره ایماندار دی نه چې وی هغه د خپل ځان د پاره څه غواړي نو هغه د خپل رور د پاره هم غواړي او دا رور زما سور ور دی، دا زما دینی رور دی. که یو نان مسلم هم دی که نه نو تا هغه ته تکلیف نشي رسولی، تا هغه سره فولینګ نشي کولی، تا هغه سره ریګینګ نشي کولی. نه د دې څه ساینټیفیکلی چې دی نو څه خبره شته او نه چې دی نو ته د دین نه چې دی نو پروف کولی شي. ته ځان ته وی مسلمان، ته پیدا شوی مسلمان یې خو کې دا کارونه بل انسان ته تکلیف چې دی نو راسي ولې راسي؟ دا انسان چې تا ته